الله پاک به ستاسو زندګۍ بدله کی. الله پاک به ستاسو قسمت دا بدل کی. الله پاک به تاسو د دولت نه مالامال کی. څوک چې دا وظیفه د 27 رجب نه مخکې یو ځل ووایي، الله پاک به ستاسو ټول ګناهونه دا به معاف کی. هغه بند کارونه چې هغه نښتې دي او نه کېږي، دا ټول به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې دا حل کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کوي. الله پاک هم خوشحاله ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د رجب د میاشتې حوالې سره ده. زموږ هغه غرونه خویندې چې د 27 رجب نه مخکې دا وظیفه یو ځل وکړي، الله پاک به د هغوی قسمت دا بدل کی. الله پاک به د هغوی زندګۍ دا بدل کی. که زه دا ویم چې دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. رجب په دې میاشت کې تاسو کم ذکر کوئ، د الله پاک په حکم سره دا ټول دا قبلیږي. ستاسو هغه کارونه چې هغه پیسو پورې نښتي دي او د پیسو نه غیر دا کارونه کیږي نه، د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک دغه ټول کارونه ستاسو نښتي کارونه دا به روان کی. دا وظیفه ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته د قوت والا ده. تاسو به په زرګونو وظیفې کړي، هر قسمه وظیفې به تاسو کړې وي، خو دا وظیفه چې کم سړی یو فقیر هم دا وظیفه وکړي چې دا ټوله ورځ په یو چوک کې ولاړې خیرات غواړي یا په کوڅو کې ګرځي د خلکو نه خیر غواړي، یو فقیر هم دا وظیفه د رجب په دې میاشت کې یو پیرو کی، الله پاک به کروڑپتی کی. الله پاک به دومره سور کی چې دا به غوښتلو والا سازیږي نه بل به ورکوي. نن تاسو د دې صورت مبارکه په ځایل واورئ، نو انشاءالله دا زما 100% یقین دی خامخا به تاسو دا صورت یو پیره خامخا وایئ. په دې صورت مبارکه کې الله پاک د انسان د پیدایش دا ذکر کړی دی. په دې صورت مبارکه کې الله پاک د غرونو ذکر کړی. الله پاک ډیر زیات غټ غټ غرونه پیدا کړي دي. په دې صورت مبارکه کې الله پاک د انسان د معاش ذکر کړی چې انسان څنګه کار کسب کوي. په دې صورت مبارکه کې الله پاک د ځمکو د اسمانونو ذکر کړی دی. په دې صورت مبارکه کې الله پاک د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی. د دومره غټو غټو څیزونو ذکر الله پاک په دې صورت کې کړی دی، او چې کله موږ په یقین سره اطمینان سره د 27 رجب نه مخکې دا وظیفه وکړو، انشاءالله العزیز زموږ ټول کارونه دا به الله پاک حل کړي. د دې صورت په یو ځل ویلو باندې به الله پاک ستاسو ټولې دواګانې دا به قبول کړي. چې کله تاسو د دې صورت مبارکه تلاوت شروع کړئ، نو کله دا صورت ختم شي د هغې نه بعد چې کومه دعا کې الله پاک به دا ضرور قبلوي. نو دا د قرآن مجید د آخري سپارې چې کوم لومبی صورت دی، سورة النبا عما یتساءلون عمل دی. کم بنده چې یو پیره دا صورت وي او د انسان چې څومره حاجات وي، انشاءالله العزیز الله پاک به دا ټول حاجات دا پوره کوي. د انسان په زړه کې د کوم څیز خواهش راځي، د انسان حاجت به د انسان د پیدایش نه ډېر غټ نه وي. د انسان حاجت به د غرونو نه سمندرونو نه غټ نه وي. د انسان حاجت به د ځمکې او د اسمان نه غټ نه وي. دا دومره غټ غټ څیزونه الله پاک پیدا کړي، نو ستا ورکوټه غوندې حاجت یې دا به الله پاک ضرور دا قبلوي. یاد ساتئ چې د رجب چې کومه دا میاشت ده دا ډېره زیاته د رحمتونو میاشت ده. څوک پکې د کاروبار دپاره سوال کوي، الله پاک بوله زبردست کاروبار ورکړي، او څوک په صحیح نیت باندې د نوکرۍ سوال د الله پاک نه وکړي، په یقین سره الله پاک بوله نوکري ورکړي. که د چا کور نه وي او د کور د حصول دپاره حاصلولو دپاره سوال وکړي، په یقین سره انشاءالله العزیز الله پاک بوله ښکلی مزیدار اغلا کور ورکړي. که څوک په صحیح نیت سره په یقین باندې د الله پاک نه دولت غواړي، الله پاک بوله دولت ورکړي، د انسان به مالامال کړي. که څوک په صحیح نیت سره د قرض دپاره دعا وکړي، یا الله پاک ما باندې دومره قرض دی دا ټول قرضه به الله پاک ختمه کړي. زموږ هغه غرونه یا زموږ هغه خویندې چې هغوی ته په جایداد کې حصه نه میلاویږي، نو که د هغې دپاره به که سوال وکړي، الله پاک بوله په جایداد کې ښکلې حصه ورکړي، دا نور رونه بوله الله پاک راضي کړي.
د دوکان څه مسله وي دغه رنګې د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک تاسو مالامال کړي. حدیث شریف کې راځي چې د انسان که ولاړ یو دا صورت ووایي د ناستې نه مخکې الله پاک د انسان ګناه ده ختمه کړي. که د انسان چېرته ناسته وي او دی ودرېږي د هغې نه مخکې به الله پاک د انسان ګناهونه دا به معاف کړي. فرمایي چې د دې صورت د ویلو نه بعد الله پاک د انسانانو دعاګانې دا ضرور قبلوي. یو سړی که فقیر وي د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک فقیر هم دا بادشاه کوي. الله پاک خپل بنده سره ډېر زیات مینه محبت کوي. الله پاک ګوري چې زما دا بنده دی زما نه څه وغواړي چې زه یې وله ورکړم. الله پاک وایي زه بنده د خولې نه اورېدل غواړم چې دا څه غواړي، چې دا بنده زما نه علاوه د بل چا نه څه غواړي او که نه صرف زما نه غواړي. که دا بنده د الله پاک نه رزق غواړي الله پاک به مالامال کړي. دا بنده د الله پاک نه دولت غواړي الله پاک به مالامال کړي. نو محترمو ناظرینو نن چې کومه زموږ وظیفه شوله کوم سړی د 27 رجب نه مخکې د سورة النبا چې کومه وظیفه ده دا یو پیرو کې او عما یتساءلون چې کوم صورت دی دا یو پیرو وي انشاءالله العزیز. دا ټول صفتونه دا ټول فضایل دا ستاسو دپاره دي. دا ما چې څه ویلي دا کم دي او د الله پاک رحمت دا ډېر زیات وسیع دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې پریشانۍ دا ختمې کړي. الله پاک دې تاسو خوشحاله ساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.